وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملګری تا د پبجی گیم په باره کې پوښتنه کړې ده چې پبجی گیم کول څنګه دي. ملګری پبجی گیم کول حرام دي، ناروا دي، بلکې کفر دی. په دې باندې انسان کافر کیږي او خپل ښځه پر طلاق کیږي. لہذا کچيري د ښځې سره همبستري کوي د دې پبجی گیم بعد نو دا همبستري چې د لپاره زناکاري شمارل کیږي تر هغه چې د اسلام درته نه قبول کړي. ځکه د پبجی گیم والا مرتد دی. دا زما فتوا نه ده، د ټولو علما کرامو فتوا ده. هغه ولې کفر دی؟ ځکه په دې وجه باندې چې په دا کې یو خو بت ته سجده کیږي او بله خبره دا ده چې په دا کې پر کعبه باندې ټکان کول کیږي. نو لہذا دا د په فعل باندې کیږي، د په بټن باندې کیږي. نو په دې باندې د مشرک هم ګرځي چې دی و بت ته سجده کوي او په دې باندې دی مرتد کیږي، هم کافر کیږي، هم چې دی پر کعبه باندې ټکان کوي. نو په دغه دوه وجو باندې د دوه د ښځې په مابین کې نکاح وشلېدله او دی په دې باندې مرتد کیږي او کافر کیږي. بلکې د موږ سره په دې باره کې فتواوې پرتې دي. بلکې د دې ما سوا ته پبجي گیم په نت کې وو، په فیسبوک کې وو، تا ته به د علماو ټولې فتواوې راوړي چې په دې باندې سړی کافر کیږي که نه او مینه پر طلاق کیږي که نه. نو لہذا پبجي گیم کول چې دی دا کفر دی، حرام دی، ناروا دی. موږ به خلکو ته صرف خبره رسوو، نور عمل کول نه کول هغه د هر چا خپل کار دی. د موږ څخه چې استفتاء وشي موږ صرف هغه ته جواب ورکوو، نور عمل کول نه کول هغه د هر چا خپل کار دی. بیا دی و خدای و عذاب و جهنم دی سره پوهیږي. لہذا پبجي گیم کول کفر دی، په کفر کې شک مان نشته. د ټولو علماو پر دې باندې فتوا ده، د دې څخه توبه وکاږئ. موږ لاسونه درته نسو، د خدای دپاره موږ مخلصین یو. دا درته وایو چې دغه پبجي گیم مه کوئ، بلکې وخت مه ضایع کوئ. ځکه دا وخت ضایع کېدل دا د انسان دپاره تر سونې غټ نقصان دی. د سونې نقصان که ورسېږي دنیوي نقصان دی، او که د جایداد نقصان و چاته ورسېږي یو دنیوي نقصان دی. لیکن پاتې سلو انسان په یو شي باندې مرتد کېدل او انسان په یو شي باندې کافر کېدل دا د انسان د دنیا او د آخرت نقصان دی. نو موږ ستاسې مخلصین یو او ستاسې خواخوږي یو. قسم په خدای چې د خواخوږۍ درته وایو، د اخلاص درته وایو. لہذا اول یو گیم مه کوئ، که چکت ده، که بورډ دی او که فوټبال دی، که ینډه ده. یو گیم مه کوئ، ضرورت یې نشته. که جایز دی که ناجایز دی مې کوئ، وخت مه ضایع کوئ. یو ډېره عظیمه زندګي را روانه ده پر مخ باندې، او ډېر یو طویل او ډېر یو عظیم او ډېر اوږده زندګي را روانه ده چې هغه به یا جنت یا به جهنم وي. خدای تعالی دې موږ ته د جهنم وساتي. لہذا د گیمو وخت نه دی، د بازی وخت نه دی، د فیسکو پجور وخت نه دی. نبی علیه السلام وایي چې په آخر وخت کې به داسې زمانه زما پر امت باندې راشي چې سهار به مسلمان وي، ماښام به کافر وي، ماښام به مسلمان وي، سهار به کافر وي. هغه وجه دا ده چې یا به دی خبره وکړي، دی قول به وکړي چې په هغه باندې به دی کافر شي، ښځه به پر طلاق کوي او د ښځې سره به همبستري زناکاري شمارل کیږي. او یا به داسې فعل و دی عمل و دی کار به وکړي چې په هغه باندې به دی کافر سي، مرتد به سي. لیکن په ځان باندې خبره حتی چې د علماو سره به پر دې باندې دلیل وایي چې دا گیم نو په چیش کفر دی، دا پلانکی کار نو په چیش کفر دی. موږ ورته د فتوا دررسوو، ورته د کتاب او د فقه او د قرآن او د حدیث خبره کوو. نور عمل کول او نه کول هغه د هر چا خپل کار دی. هر چا ته د خپل قبر دی، ورځ د قیامت ته د رسول الله په مخ کې راپورته کېدل دي. نو لہذا د خدای دپاره موږ دا درته وایو، موږ ته خواخوږي یو، ستاسې دپاره اخلاصمند یو. قسم په خدای چې اخلاص در سره کوو، پر ځان باندې مې د جهنم اور نه پیرزو کېږي، پر ځان باندې مې په ورځ د قیامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې شرمندګي نه پیرزو کېږي. زما د رب په ذات قسم یې، بلکې د هر عالم دا کوشش دی چې هغه بل مسلمان هم د اور اخلاص کړي او د ده د الله په مابین کې رابطه جوړه کړي. خو لہذا زه په آخر کې درته وایم چې یو خو وخت په دې ګیمو باندې مه ضایع کوئ. هغه که چکت ده، که بورډ دی، که فوټبال دی، که کرکټ دی او که نورې داسې بازۍ دي، په دې کې که جایز بازۍ دي که ناجایز بازۍ دي، وخت مه پر ضایع کوئ. او بلکې خبره دا ده چې دا رقم گیمونه لکه پبجي گیم کول پر دې د ټولو علماو اتفاق دی چې دا رقم سړی کافر دی، په کفر کې شک مان نشته او ښځه پر طلاقه ده. دا زما فتوا نه ده، د ټولو پاکستان د علماو فتوا ده. سیدي والسلام. مفتي عبد الجبار، مفتي عبد الجبار، خدایا ستا دین خادم بچی د هوا آدم. خدایا ستا دین خادم بچی د هوا آدم.